بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو، د تحصیلي تخبه د خلکو د پاره بلکې صرف تحصیلي تخبه نه د دې سم ملکن ریجن ته هم فائدت لا یو منصوبه منظور شوی و. دا منصوبه احتشام ایډوکیټ منظور کړی و او چې کله هغه د صحت د پاره مشیرو د علي امین ګندپور په دور کې د دې منصوبې نومو PIC پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي داغه سب برانچ دا د تخبه د پاره منظور شوی و. د دې چې کوم لګښت په دې باندې راته نو هغه د وونه والا د 10 ارب روپو پورې. دا ډیر غټ پروجیکټ او دا جوړېده د تخبه هډ کوارټر هسپتال کې، یعنی کوم ته چې گنجي هسپتال وي الته جوړېده. د دې PC1 تیارو، PC2 تیارو، فیزیبিলিټي هر څه ریپورت هغه تیار شوی او د دې ټینډر وشو. څنګه چې د دې ټینډر وشو نو دغه پروجیکټ شفت شو د تخبه نه مردان ته. نو دا نه چې مردان ډیر په ترقۍ روان دی، خو الحمدلله خیر خیریت ته. خو بیا په مردان کې دا تحصیلي تخبه چې کم دی نو دا داسې یتیمه غوندې علاقه ده. نو اول خدا چې دا د ورال تخبه خلکو سره ډیر زیاته وشو ځکه چې دا وړوکی پروجیکټ نو، دا ډیر غټ پروجیکټ و، دا ډیر د فائدې پروجیکټ و او دا شفت کول او په داسې ټایم کې چې د هغې ټینډر وشو نو د دې کې هغه بدنیتي چې کومه ده هغه ښکاري. بدنیتي د هر چا ده، مطلب د چا کې دی چې خو د چا چې حکومت دی د هغې بدنیتي ده. د پاکستان تحریک انصاف په منځ کې چې کوم اختلافات دي نو هغه اختلافات او عوامو ته اسیم زور ورکړی د تیر 14 کالو نه، اسیم په دې صوبه کې خیر خیریت دی. نو دا ځلې وله بیا د تخبه دا خلک چې کومو نو دی پکې لږ زیات نه چوړ کړه. تخبه د پاره اوسه پورې هیڅ قسمه څه میګا پروجیکټ نه دی راغلی. هیڅ قسمه څوک دی وایي چې دا میګا پروجیکټ یې کړی دی، پلان کې MPA کړی، ډینګري کړی دی. یو پروجیکټ رالی د PIC نو هغه هم د سیاست ښکار شو او په خاموشۍ سره د ټینډر نه پس لاړې مردان ته. زه دې وخت کې دا کوم چې د تخبه د مشران دي، دا د تاجر مشر دی، دا د وکیل مشر دی، دا د صحافي مشر دی، دا پکې د تحریک تحفظ مشر دی، دا پکې د یوت مشر دی. تخبه کې ماشاءالله مشران ډیر زیات دي، بس چې ګټه اوچته نو مشران دي. خو داسې خاموشه دي لکه چې اړوسه شوي نه دي. د تخبه نه دومره غټ پروجیکټ هغه مردان ته شفت شو، خو تخبه کې خیر خیریت دی. بل دا کوم MPA چې دی د دغه حلقې دا پروجیکټ خو بل چا منظور کړی و، خو بیا دا چې په کوم ځای کې جوړېدو، یعنی دا تحصیلي تخبه چې کوم دی، دا گنجی هسپتال چې کوم دی، دا د افتخار علي مشوانی په حلقه کې راځي او هغه د تیر 14 کالو نه MPA دی. نو دا نور سیول خلک، سیول مشران خو یو اړخته کا په کار د چې افتخار علي مشوانی په دې باندې سټاین اغستی وی، هغه په دې आवाज اوچت کړی وی چې دا به هیڅوک نه شفت کوئ. ټیک د کدا احتشام منظور کړی دی، خدا د دې حلقې د پاره، د دې تحصیل د پاره، بیا ورسره بره د ملکن ریجن د پاره یو ډیر غټ خبرو، یو د خوشحالۍ خبرو. نو په کار د چې افتخار علي مشوانی په دې باندې سټاین اغستی وی، خو نه الحمدلله غم خاموشه دی. زمونږ خلک په څه خوشحالیږي، وایي موږ ته مشوانی صاحب دی یا بل MPA دی، هلته یې وایي راته کوڅه وکړه او دلته یې روډ جوړ کړو، دلته هغه نیل پروجیکټ چې موږ څه ته وایو چې د هغې اړو څه فایده نشته دی، په هغې باندې 14 کاله موږ خوشحاله. خو تاسو ته پته ده چې دا لارې کوڅې دوی ولې جوړوي؟ د ټولو نه غټه فایده د یو MPA، د یو MNA او د یو منسټر دا په لارو کوڅو کې د دې ټیکه چې کمي
نو په هغې خرچه کمه راځي او د هغې نه آمدن چې وایي د دوی چې مطلب کم پرسنټیج کم دوی ته میلاویږي انډر د ټیبل نو هغه پکې ډېر زیات دي نو په دې وجه په لارو کوڅو باندې دا خرچې ډېرې کېږي زه صرف دا وایم چونکې زما تعلق هم د تخبې سره دی که نن د تخبې د تاجر برادرۍ مشران را پانسېده د یوت را پانسېده د وکیلانو را پانسېده د صحافیانو را پانسېده نو زما په خیال چې بیا دوی ته مشران ویل دا ظلم دی بیا د تخبې ولس ته خاص کومه چې د 14 کالو نه دغلته څوک په دوی باندې امپیشپ کوي په دوی مشري کوي یا دا نور چې کوم مشران دي نو زما خواست دی د تخبې عوامو ته چې بیا دوی ته ووایي چې وروره تاسو خپله لار زموږ خپله لار چې تاسو دومره غټ پروجیکټ زموږ د کور نه اوچتوئ او مردان ته یې وړئ نو موږ درسره په دې کې ملګرتیا نه کوو او دا پروجیکټ چې لاړی نو دا چونکې د پی ټی آی دننه خپل اختلافات دي او یو لانجه روانه ده د هغې نه پس دا شفت شو د بدنیتۍ د وجې خو خیره خو د هغې خپله مسله ده د هغې د لانجې د وجې خو هسې خیر خیریت دی په صوبه کې خو دا پروجیکټ که په تخبې کې ونه شو نو تخبې خلکو له په 14 کالو کې یو میګا پروجیکټ نه دی شوی او چې دا مو ونه شو نو زما په خیال ډېر ظلم به وشي پکار ده چې د تخبې ولس په خپله په دې سوچ وکړي او خپل امپیه راونیسي چې ته ولې غلی تا کړي څه دي او دا یو پروجیکټ بل چا راوړو نو په دې غلی ولې چېرته چې احاد اوسئ د الله په امان